کولو. الله فرمای وما جعلنا موږ نه دي ګرځولې نو دې کافرانو به وایي چې لکه دا نبی علیه الصلاۃ والسلام دا خبره چې دی بس دا د ژوند د پورې دی وروسته باندې ځکه دی به زر وفات شي ختم به شي دا خبرې به ختم شي. الله فرمای چې داسې نه ده. دې نه مخکې څومره پیغمبران خلک راغلي هغه ټول وفات شوي دي. نو د دوی څه خیال دی چې د الله رسول تاسو وفات شي تاسو دنیا ته لاړ شئ نو دوی به ژوندي پاتې شي. دوی به هم هغه وفات کېږي او هر سړی به چې ساه اخیستونکی دی او ساه لرونکی څیز دی دا به خامخا وفات کېږي. الله فرمایي وما جعلنا موږ نه دي ګرځولی لبشر یو انسان لره من قبلک استانه مخکې الخلد همیشوالي. یعنې ستانه مخکې څوک داسې نشته چې په هغه باندې مرګ نه دی راغلی او هغه ټول ژوندي او همیشه پاتې شوي دي، بلکې هر سړی راغلی دی او هغه د دې دنیا نه هغه تللی دی. خامخا څونه پیغمبران، نیکان، صلحا، بزرګان، کافران ټول الله فرمایي. الله فرمایي افئن مت آیا که ته وفات شي افهم الخالدون آیا دوی به ولې همیشه پاتې شي؟ یعنې دوی به همیشه هرګز نه پاتې کېږي بلکې دوی به هم هغه د دې نه ځي. لکه قرآن مجید کې د کافرانو نومونه نه وي ذکر کړی دوی چاته به هم پته نه وي او د نبي علیه الصلاۃ والسلام هغه تذکره وصف کېږي قیامت به پورې کېږي او دا کوم چې قرآن او حدیث خبرې ذکر کړي لکه ابو جهل، عاص بن وائل او فرعون او حامان او قارون د دوی خو نوم نشان هم نه قرآن مجید ذکر کړه نو دوی پته لګي چې لکه دا داسې بدبخته خلک تېر شوي. دلته الله فرمایي چې دوی دا خبرې کوي نو دوی به همیشه دوی هم د دې ځای نه خامخا ځي. الله فرمایي کل نفس ذائقة الموت، کل نفس هر یو نفس اخیستونکې ساه اخیستو ونستن ذائقة الموت هغه سکونکې د مرګ د زنګدن سخته به خامخا په هر سړی باندې راځي چې هغه ساه اخیستونکې دی، که هغه انسان دی، که پیریان دی، که حشرات دی، که څاروي دي، هر یو څیز چې هغه د ساه اخیستونکې دی په هغه باندې به د زنګدن دا سخته هغه راځي او دې نه مراد هم دغه سخته ده. لکه حدیث کې مراد ان للموت سکرات د مرګ دپاره سخته ده. دلته دغه حالت د نزع زنګدن یادوي چې دا څه دی دا به خامخا په هر چا باندې هغه راځي. دې وجې نه مؤمن مسلمان له پکار ده چې هر حال کې دې د خپل رب سره تعلق او هغه رابطه مضبوطه ساتي او په هر حال کې د الله تبارک وتعالی شکر او شکریا وباسي. الله فرمای کل نفس ذائقة الموت هر یو نفس هر یو ساه اخیستونکې ذائقة الموت دا سکول کې د مرګ دی زنګدن دا سخته به خامخا راځي. او الله فرمای ونبلوکم مونږه امتحان کوو ازمیخ کوو په تاسو باندې بالشر په شر سره په فقر سره غریبۍ سره او دغه شانتي په هغه تکالیفو سره والخیر او په مالدارۍ سره صحت سره خوشحالۍ سره فتنه په امتحان کولو سره. یعنې د الله تبارک وتعالی دغه دوه امتحانونه یا به خیر وي یعنې خوشحالي به وي نو سړی الله طرف ته رجوع کوي او کنه او یا به غم مصیبت تکلیف وي دا هم دې لپاره چې آیا دې فریاد کوي خلکو ته او کنه الله تبارک وتعالی طرف ته رجوع کوي الله ورته یادېږي کنه یادېږي په دې حالت د خوشحالۍ کې او په حالت د خفګان کې چې الله ورته یاد دی کنه صرف په خفګان کې او په سخت کې ورته الله یادېږي په خوشحالۍ کې ورته الله یاد دی کنه دا دواړه امتحانونه دي دواړو حالات دغه دي چې دې نه به سړی هغه خامخا خالي نه وي یا به خوشحالۍ کې وي نو د الله شکر ایستل پکار دی او که هغه تکلیف کې مصیبت کې وي بیماری کې وي نو الله تبارک وتعالی طرف ته رجوع په هر حال کې کول پکار دی. والله فرمایي ونبلوکم مونږه ازمیښت کو امتحان کو بشر په شر سره په هغه فقر پاقۍ سره ټول تکالیفو سره دې دا مراد دي والخیر او په خیر خوشحالۍ راحت سره فتنه په امتحان کولو سره والینا ترجعون الله فرمایي او خاص مونږ طرف ته به راګرځولی شي واپس کولی بشي.